ترتیب عثمانی سلور اویم نمبر صورت تے او ترتیب نزولی چرے سلورم نمبر صورت تے نازل دے رست دے سورة المزمل کلمات دے سورت چرے 255 تی حروف دے سورت چرے 1010 تی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر مانا اے جامع غستن کیا دا شفقت دا وجن الہ العالمین ورتویا دا یا ایوہ المزمل و یا ایوہ المدثر دونوں یو مانا گانی یا ایوہ المدثر اے جامع غستن کیا قم ودرگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانذر پسو یرو دا خلق مکی والو یرو دا سن عذاب دنیاوی و دا عذاب اخروی نو یرو وربک فکبر درب لوی بیانوا وربک فکبر درب تکبیر وایا یعنی لوی بیانوا دلیل د فرضیت د تکبیر تحریم داشو دایات شو وثيابك وجامو خپل لرا فطهر پاک ساته چې دا د شرایطو د منځنه دي وګوره د فقهای کرامو څومره خدمت کړي د دین قوموا لله قانتين کوم ذکر غیر واغستو دا شرایط د منځ ذکر کیا ورکعوا مع الراکین دا د کوم ځینې راغستو ورکعوا واسجدوا رکوع کوي سجده کوي دارنګ وربک فکبر درب تکبیر بیانوي لوی بیانوي وثيابك فطهركم زين راواغستو فقروا اولو ما تيسر من القران دای د قوم زين راواغستو د تمام قران نه دا راغون کل چې امرونه شوي دي بیا دي ته فرض ویل وثيابك او جامع خپل لرام فطهر پاک ساته والرجز او گنا فهجر فترک پریکدام امت تا مرد اصل کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم گنا نه دکړي والرجز یا بوتان فهجر منا فترک پریکدام ولا تمنن منا احسان مبارو په غیر باندې په ورکړي د مال سره ولا تمنن منا احسان مبارو په غیر باندې په ورکړي د مال سره په داسې طریقه باندې تستکثر چې طلب د زیاتواله کې دا غینا تستکثر منا چې طلب د زیاتواله کې دا غینا چې زیات بیا غواړي تینا یا غیر ته مال په دې طریقه باندې ورکې چې د په دې ځل کې تمه کې چې د به مال بیا زیات راکې د به مال زیات راکې نو د سیمه کوا یا چاله قرض ورکې په دې طریقه باندې چې د بیا مال یو ورځ قرض راکې زیات نه د سیمه کوا ولا تمنن احسان مباروا په غیر باندې په ورکړې د مال سره په داسې طریقه تستکثر چې طلب د زیاتواله کې دا غینا یا یو معنا دا هم ده چې ته عبادت مکوا داسې عبادت چې زیات شمار یا غیلرا چې ما دومره نفلونه کړي دي او دومره می زیات عبادت کړي نه د الله تبارک وتعالى احسانات په مونږ باندې ډیر زیات دي ولربک او د پاره در خپل فصبر صبر کوا چې کافران ته تکلیف رسیا په تکالیف باندې صبر کوا فاذا نقر من نفخ چې پوکړې شي فاذا پسر کله نقر من نفخ چې پوکړې شي فالناقور من في الصور پشپېلې کله چې اسرافیل علی السلام دویم شپېلې وهم رب کریم فرمای فذالک پس دغه نفخه د شپېلې دویم شپېلې چې د یوم جندا سه ورځ د قیامت ورځ یوم معنا ورځ د عسیر معنا شدید چې ډېر سخت ده چا باندې سخت ده علی الکافرین په کافرانو باندې ډېر سخت غیر یسیر معنا لیس بیسیر چې نه ده اسانه په کافرانو باندې ځکه چې کافرانو باندې 50,000 کال اوږده به وي دغه ورځ او په نیکانو باندې دومره اسانه وي لکه د یو مونځ ټیم ذرنی پریک د مال رب کریم فرمای پریک د مال را دا ولید ابن مغیره چې لوی ظالمو دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکالیف رسو ډیر بی ادبی به کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم رب کریم فرمای ذرنی پریک د مال را ومن غچاله خلق تو چې پیدا کړي ما لکه ولید ابن مغیره خلقتو چې پیدا کړي ما وحیدا من ځان ته بلا مال بلا ولدا یا
زرنی پریک دمالره ومن هغه چاله خلق تو چې پیدا کړي ما غلره وحیدن ځان ته پریک دما دلره ځان ته پریک دا دباو په طریقه خلق وی لکه بس ما ته ځان ته پرې ده یا دا معنا یا وحیدا ځان ته بلا ما پیدا کړي دي ځان ته یا واځي بلا مالن بلا ولد وجعلت من اعطيت غرزولين اعطيت ورکړه ماله دی ولید ابن مغیره لره مالن مال کثیر ممدودا من کثیرا ډیر مال می ورته ورکړه وبنین او زامن می ورته ورکړي شهودن معنا حاضر د سره په هر مجلس کې لز زامن د دیو بدر ایمان راوړیو خالد ابن ولید هشام ابن ولید عمار ابن ولید د درې وانو ایمان راوړیو بیا دارنګ رب کریم فرمای و مهت غړول ما له دې د پاره ولید ابن مغیره د پاره ریاست د تمهیدا منا په غړولو سره مطلب دا لوی علاقه می ورته پر ریاست کې ور کړو مکه معظمین تر طائف پورې د رئیسو مشر او ملک د دې ثم بیات مود تمکن ازیدا د دې خبرې چې دا زیات کم دلرا دا نعمتونه او مال د دې تمکه دا رب کریم جواب کوي د دې تم دینه کیا کلا هرگز د سینه د لا افعلوا دا سینه کوم ولا ازيده نزياتهم دلرا دینا شکر انسان لرا انه یقینا دا ولید ابن مغیره کان ول آیاتنا پایاتون زمون باندې تپاره د آیاتون زمو عنیدن معنا معاند زدی او انکار به کول د آیاتون نه سأرهقهم سأبلغه زرد چو برسوم دلر ولید ابن مغیره لر سعودا معنا جبل سعود تا جهنم کی او غرده په خطلو باندې به مکلف کم یعنی سأرهقه سأكلفه صعودا زرد چې مکلف بکما دلر په خطلو د جبل سعود باندې په جهنم کی او غرده د کافرانو تبو ویل شي چې وخیږي په دغه غر باندې دی به خوږي سر ته به نه رسی نو امید بشي د خپل په دې سلورو باندې بخیږي لا دون لاسونو پس دوغ په باندې داسې لاسونه به دی دومره ګرم به وي چې د لاسونه به د دی ویل کیږي د خپې به ویل کیږي چوچت کی واپس بسې کیږي رب کریم فرمای انه یقینا در انسان چې د ولید ابن مغیره فکر یو کړو طعن د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په قران باندې طعن فکر وکړو وقدر به اندازه وکړه امر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرا به اندازه وکړه فقتل خیر ده پس من دي شي لعنت دي کړي شي دلره کیف قدر سرنګ اندازه وکړه امر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرا ثم قتل بیا دی لعنت کړي شي لعنت دی په د باندې ولید ابن مغیره باندې کیف قدر څنګه اندازه کړي ودا ثم بیا یو ورځ قران کریم واورید حیران شو ورته چې دا خو د مخلوق کلام نه دی نو خی یقین راغی بیا چې لاړ ورسته مجلس نه ویلو دا خو ما باندې سحر شوی دی ثم بیا نظر یو په قران کریم ثانیا دمزل رب کریم فرمای ثم بیا عبس کله چې دا قران کریم واورید عبس معنا تریوکلو تندخ پلرا تریوکلو تندخ پلرا وبصر معنا سمې تریوکو یعنی رنگ بدل شو قهر د غوسینا دا رنگ بدل شو دا د دې بيدینه غوسی طریقه ذکر کوي الهو العالمین چې د وعظ او نصیحت په ټیم کې د دغه شکل جوړولو ثم ادبر شایک رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا واستكبر او تکبر وکړ عن الايمان د ایمان نه دراوړلو د ایمان نه ایمان راونړو فقال پسویل دی ولید ابن مغیره ان هذا ما هذا ند قران کریم الا مگر سحر دی يؤثر معنا ينقل چې نقل ول شي عن الغير د غیرنا يؤثر ينقل چې نقل ول شي عن الغير د غیرنا ان هذا ند قران کریم الا قول البشر مگر قول د بشر دی ویا دا د رب کلام نه دی
رب کریم فرمایي سوصلیه سودخله زده چې داخل بکم دلرا دی ولید ابن مغیره لرا سقر لرا چې پنځمه طبقه د جهنم ده یا اسم من اسماء جهنم دا یو نوم دی د نومونو د جهنم نه سقر وما ادراك وما اخبرك سشي خبر درکړه تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سقر چې سره دا سقر نار دا یو اور دی دا سی اور دی لا تبقي چې باقی بنه پاتې کیږي سشي چې ور غرزولې شي ولا تذر نه پرېګ دی مگر هلاکیا سودی سے ویلا تبقي لهم لحما باقی به پاتې نکړې شي دی لره غوخه ولا تذر لهم او پری به نه خودلی شي دی لره عظمن دا ډوکي دا به مولا سوځي غوښه به مولا سوځي دا سقر چې دی لواحة ترون کې دی للبشر بشر لره یعنی سرمنی د کافر لره دا ورته توریا علیها پر سقر باندې جهنم باندې مقرر دي سوق 19 نلس فرشته رب کریم فرمای وما جعلنا ندی ګرځولې مونږ دغه فرشته اصحاب النار مگر ملګری د اور نه وما جعلنا ندی ګرځولې مونږه اصحاب النار پیرداران د جهنم خازنان د جهنم واقداران د جهنم الا مگر ګرځولې مونږ ملائکتن فرشتي ملائکه وما جعلنا ندی ګرځولې مونږه عدتهم شمار د دي الا مگر فتنه اختبارا یو امتحان دی چې دا دون نلس مونږ یاد کدا زکه دی بویل په طائف کې یو پهلوانو وای چې دی وای چې نلس فرشتي دي د جهنم پیردارې واقدارانې وای دا اتلس خو ماته پرېږ دی دا یو تاسو دا یو تاسو راټینګ مسخره کول الله وما جعلنا ندی ګرځولې مونږ عدتهم شمار د فرشتو الا مگر فتنه منا اختبارا دا یو امتحان دی للذین د پاره دا کسانو کفرو چې کفر کړي او دې د پاره مونږ شمار ویلې شو د فرشتو لیستيقن دې د پاره چې یقین پیدا شي الذین دا کسانو اوتل کتاب چې ورکړي شوی د کتاب زکه چې تورات کې هم دا لیکل شوی ويزداد الذين بلدي د پاره چې زیات شي دا کسانو امنو چې ایمان راوړي ایمانند چې د جهت د ایمان نه د جهت د ایمان نه زیات شي چا چې ایمان راوړي د اهل کتابونه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه ته پته ولګي چې وګوره دا خو تورات سره موافق دي الته هم دا ذکر شوی چې نلس فرشتي به مقرر په جهنم باندې رب کریم فرمایي ولا يرتاب الذين شكن کې پشمار د فرشتو کې الذين كسانوا الكتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب اهل کتاب او شک نه کوي والمؤمنون او مؤمنان د امت دا شمار دي د پر ذکر کړې شو رب کریم فرمایي وليقول الذين دي د پر چې یا کسان فی قلوبهم چې پزړونو داغه کې مرض د نفاق دی او منافقت دی او بیا و چې د نل سمانا شو او دومره مخلوق دا نلس کنټرول یا د لپاره چې یا کسان فی قلوبهم چې پزړونو د دې کې مرض ده منافقان والکافرون کافران ماذا اراد الله سشیره د کړه الله تبارک وتعالى بهذا پدشمار سره دا نلس شه په دې نلس باندې دا ټول مخلوق کنټرول یا بیا بداسه وي دا اختبار دی دا منافقان کافران بیا داسه وي كذلك ام دغرنګ يضل الله گمراه کوي الله تبارک وتعالى من يشاء چاله چې را دو شوی دی او هدایت ورکوي من يشاء چاله چې را دو شي اے ګوره دسونه وای چې ملائک صرف نلس دینا رب کریم فرمای وما يعلم علم نلری جنود ربک پلخکر در ربستا باندې الا مگر هو هم دا الله تبارک وتعالى علم لري د تپته چې څومره فرشتي دي وما هي ند دا قران کریم یا ند دا سقر جهنم یا ند دا سورج بیان شو الا مگر ذکر نصیحت للبشر د پاره د بشر د پاره نصیحت ته کلا معنا د سینه د لکدي چې انکار کوي والقمر رب کریم قسم کوي والقمر پس پګمه مې د قسم وی الله ویا والليل او قسم مې د پشپ باندې اذا پا وخت ادبر چرا شروست د ورځینا والصبح دارنګ قسم مې د پسبې باندې اذا اسفر کله چروخانه کی عالم اذا اسفر معنا کله چروخانه کی عالم رنایش
جواب قسم داده پدې شیزونو باندې چې قسم کې الله وي انها یقینا ان سقر یقینا دا سقر چې لا احد الكبر خامخا دې یو د بلاګانو غټونه یو غټه بلا ده الله وي نذیرا منا خلقتها نذیرا پیدا کړې ما دې سقر لره نذیرا يرون ورکون کې للبشر د پاره د بشر لمن دا چا د پاره شا چې اراده منکم استاسنا ان يتقدم دا چې مخکې شي د پنه کې او سره فی الخير په خیر کې یعنی جنت ته او يتاخر یا رست شي په کفر باندې جهنم ته په ایمان سره جنت ته یعنی فی الخير و طاعت دونو د پاره دا نذیر دی یره دا که څوک نیک عمل وي نو هغه د پنه کې او باندې ځان مخ کې چاته جنت ته نو د دې په ذریعہ باندې چې دنه یریږي دنه عبرت واخلي سقرنا نو ګناهونه نه کوي باندې او کافر چې د کفر په ذریعہ بلار شي جهنم ته سقر ته نو خلقتها نذيرا من خلقتها پیدا کړه ما دي سقر لره للبشر د پاره د بشر لمن دا چا د پاره شا چې را دوی منکم استاسنا ان يتقدم دا چې مخکې شي پنه کې او سره یعنی جنت ته او یتا خریا چې رست شي کفر باندې جهنم ته رب کریم فرمای کل نفس هر یو نفس چې بما پغس کسبت چې د کړي د قیامت پر ورځ برهینتون غاڼوي ګرو بوي فنار په جهنم کې الا مگر غاڼ بنوي اصحاب اليمين دخلا سمل نام والا فی جنات په جنتونو کې بوي يتسالون تپوس بکې داخلا سمل نام والا عن المجرمين د مجرمانو نه برنبا تپوسو کې ورته وای ما سلککم ما دخلکم سشي داخل کړه تاسو لره فی سقر په سقر کې مجرمانو پس مجرمان به جواب ورکی قالو وای بو لم نکو نو مونږ په دنیا کې من المصلين د منځ کوونکو نه زکه جهنم تراغلو مونږ په دنیا کې منځ نه کولو ولم نکو نو مونږ په دنیا کې نطعم المسکین چې طعام ورکړې مسکین ته یعنی طعام ور کولو مسکین ته ذکر او جهنم ته خیرات من کولو ولله الدعو وكنا ومونږ نخوض چې جوړ بحثونه کول مونږه مع الخائدين سره د جوړ بحثونه کوونکو یعنی چا چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د دین مخالف کوم مشوره کول نو مونږ ور سره بحثونه کول کیناستو ور سره نو زکه جهنم تراو وكنا ومونږه جهنميان بورته نو کذبو نسبت د دروغ بمو کولو بيوم الدين پورز د جزا باندې پورز د قیامت باندې حتی تر دې چې اتا راغې مونږ لرا یقین منا یقین مراده الموت مرګ راغې فما تنفعهم پس نفبون رسیدی لرا شفاعت الشافعين شفاعت د شفاعتګرو کافر ته ګوره ښا دینه پته لګي چې مؤمن ته شفاعت شته رب کریم فرمای فما لهم پس چل دی لرا دی کافرانو لرا عام خلق لرا دغه زمانه کې دا فاسقان او فاجران لرا دی لرا چل دی عن التذکرته د نصیحت نه یعنی قران کریم نه معرضین اراس کون کړي مخ ګرځون کړي دا سه مخ ګرځي د قران نه کانهم گویا کې دی لکه چې دی حمر خرد زنګل دی الله حمر منه خرد زنګل حمر جمع د حمار دا داسې خره مستنفرتون چې تختیدون کړي فرج چې تختی من قسور معنی من الاسد د زمرینا داسې دی وحشي خر د زنګل خر چې زمری وګوري نو تیخت کوي دارنګ دا کافران چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نصیحت واورید د قران په ذریعہ باندې دی تختی لکه زنګلی خر چې وې د زمرینه تختی نو دغه زمانہ کې هم د خلک د قران کریم نه تختی بالکل د قران سره نه لګي بس زړونه تور شوی دی په ځل باندې الله وته یو ټاپه واره تور دا بالکل قران ته توجه نه ورکی نو کانهم لکدی چې دی حمرن خرد زنګل دی مستنفر من تختیدون کې فرج چې تختی من قسور من الاسد د زمرینا یا من الصياد د ښکارینا زنګلی خر چې د زمرینه تختی دسی وې دي تانه منډي وې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کافران
بل يريد بلکې دی اراده لري کل امرئ هر یو سړی منهم د دینا ان یؤتا دا چې ورکړي شي دلته صحف منشره معنا کولاو دی وسویلا په کار دی چې ویدار سړي د په سر باندې یو صحیفه وګرځي او په هغه کې لیکل شوی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د طرف نه رسول دی او تاسو ته لېږل شوی دی تاسو اطاعت کوئ رب کریم فرمای کلا هرگز د سینه لا یؤتون الصحف دي ته نشي ورکول صحف اصلي خبر دا لا يخافون دي نه يريږي لا يخافون الاخره دي نه يريږي د اخرتنا د دې یقین نشته په اخرت باندې قیامت باندې کلا ليس كما يقولون في حق القران د سینه د لکه څنګه چې دی وي په حق د قران کې چې یؤثر غیر نه نقل ولا شي چې غیر نه نقل ولا شي د سینه دوی انه یقینا دا قران کریم چې تذکرۃ معنا نصیحت ده فمن پسر شوشا چې اراده وی ذکر پند واخلي په دغه قران کریم باندې وما يذكرون پند اخلي د قران کریم باندې الا مگر ان يشاء الله دا چې اراده وشي د الله تبارک وتعالى هغه انسان بیا پند اخلي د دینه هو دا الله تبارک وتعالى چې ده اهل التقوى اهل د تقوا د سمانه حقیق بان يتقى لایق د دې چې د دین ويریږي بوتانو نه مېریږي شرکیات پرې ده فلا تخشوا الناس واخشوني الله مېریږي د خلکو نه مانه ويري واهل المغفره او اهل د مغفرت د الله تبارک وتعالى بخنه کی بندگان خپل لرا